خلکو دغه نظریه جوړه ده چې مونږ د اختر کې کومه قرباني کوو دا اصل کې خپل ځان په ساري قرباني ده. دا معنا چې د سرویز زبا کم دا د سیدی لکه خپل ځان قربان کو، دا نظریه عقیده ټیک نه ده. او بعضو خلکو دا نظریه ده چې کومګه د چیلې یا ګډ یا چې هر څه دی دا زبا کو د چې کم مریض دی دا به جوړ شي. هغه د پر د سکی چې سروې راولي مریض پرې خوا کې ودرې شپاتې رکی یا بیمار دوی چې ته په دې باندې لاس ومګه چې ستاسو د بیماریانې دې ته منتقل شي. اور یا بلی طریقې سره دا سروې زبا کې دی وجنه چې دا کم بیمار دی یا مشکلاتو کې دغه مشکلات دې سروي ته راشي او دا مونږ زبا کو دا به جوړ شي. دا نظریه غلطه ده. شریعت ته دې مخالفت کوي. دا قربانی دا الله حکم دی، بس خبره ختمه. چې الله حکم شو اوس په عمل کوي. کستا د قربانی وجنه یو مسله نه حل کیږي بیا به قربانی کوي، او کستا د قربانی کول وجنه دنیا مسائل حل کیږي بیا به هم قربانی کوي. اوس که یو سړی دا وایي چې زه موږ له کوم چې الله پاک زما مسائل حل کیږي زه موږ نه کوم، دا نظریه ټیک ده؟ غلطه ده. او چې دا نظریه چې زه موږ کوم زما مسائل حل کیږي چې زه موږ نه کوم بیا زما مسائل نه حل کیږي دا غلطه خبره ده. ولی اعمال په دې شیزونو سره متعلق کول لکه څنګه د خلکو نظریه ده ټیک نه ده. ها دغه دا الله پاک دا وعده کړی چې کم سړی 15 وخت موږ کیږي ته زدا د انعامات ورکوغه حدیث کې رغلی ځکه موږ وی چې ټیک دی. خو نو بتا ته چرته حدیث کې دا نس میلاو نشي چې د بیمار کله سروي سره شپاتې راکی یا د سروي باندې لاس ومږي او دا چې کله سروي سبا کې نه دا بیماری نه جوړیږي. دا خبره غلطه ده. یو مسله شو. دویمه دا چې کچري یو سړی سروي واخلي او د اختر کې د قرباني نه مخکې دا سړی وفات شي نه دا بس کوي. کچری دا سړی مالدار وو صاحب نصاب وو 9,900 روپے ور سره دی وخت کې موجودې وي دی تاریخ باندې نتیجې دی څنګه وفات شي د دې اختر کم سروې دی غابو ورساو ته پاتې شي دی زبکول لازمی او ضروری نه دی بلکې د خپل ورساو کې به د میراث کم اصول مقرر کړي شوی دي هغه مطابق په ورثه او منځ کې تقسیم کړل شي. خو افضل او بهتر دا دی چې د ورثه خپل کې کینی چې زمون کم ورث هغه وفات شو پلار یعنی کې یا سو مونږ به دا سروې دغه طرف نه ذبح کو اور د دې ایصال ثواب به پسې وکړو دا ټیک ته جایز دی بلکې افضل او بهتر دا دی چې د سیو کی. خو دې کې یو شرط دا غدي کچری د ورثه اټول بالغ وی کنه بالغ ورثه او دغه اجازت معتبر نه دی. مثال په تور باندې یو سړی وفات شو 3 بچیو نه پاتې شو 2 بالغ دی یو نه بالغ دی او سروې خسه دي 18,000 کې نو دوی ته شریعت دا آپشن ورکړي چې دا سروې بیا 18,000 کې خرڅ کا 60,000 به د یورو شي 60,000 به د بل رو 60,000 د بل رو دریونه دي نور سوکشتانه کچری دا ادری وړه بالغ وو ادرو اجازه تو کو چې بس مون پلار طرف نه سبا کو نه جایز دی غدا ثواب هم ملويږي او پکارند سیدا. خو کچری دا یو نه بالغ دی دا ورونه بده چلو کی چې دا بخپل حصہ 30,000 کی 20,000 کی سروي کی حصہ 10,000 به یو کی 10,000 به بل کی او دا خپل نه بالغ ورور ته 20,000 روپے کی دي چې دی د سروي کی حصہ دا ولی دا نه بالغ دی کده مونږ ته اجازه راکی بیا هم شریعت کې د نه بالغ بچي اعتبار شریعت نه دی ور کړي نه دا 20,000 روپے بغته میراث کی دي باقی دا سروي به زبا کی د دواړه مشرانونه په شریک باندې هغه پسې حصہ ثواب وکي. ځم په دې خبره تاسو پوه شئ. اور کچری غریب سړی و سروي واخستو مړ شو دی وسګي نفتاوی قاضی خان دالی کلی دی رجل لو اشترى اضحیه واوجبها على نفسه یو غریب سړی یا مالداری سړی رجلنی مطلق ذکر کړي چې دینی ذکر کړي چې غریب سړی کا مالدار سړی غيو سروي واخلی خپل ځان باندې قرباني واجب هم کی دا مړ شو نمخ کی لیکلی ثم کان عنه میراثا دا بغي طرف نه میراث ګرځيږي عند ابي حنیفه رحم الله امام حنیفه رحم الله فتوا دا غدا چې کدا سړی مالدار او کا غریب دا ورثاو مس کی تقسیمیږي د دې زما کول لازمی نه دي. خو بدای او صنع ادا لیکلی دي
چې کچري غریب سړی سروې واخلي نه دا د سیدی لکه دی نظر ومنلو په ځان باندې دا واجب کړو لہذا که غریب سړی مړ شي بیا هم دغه طرف نه دا سروې به ذبح کیږي ولی غریب سړی باندې شریعت قربانی نه دی مقرر کړي هغه وجود ځان مشروع جوړ کړي قربانی سروې واخصو اوس د دې ذبح اور باندې واجب شوا ولی د سیدی لکه نظر ومنلو منخته وکړه د دیو چې نه مالدار مړ شو دغه چې کم سروې دغه ورثه او مس کې تقسیمیږي او که غریب سره مړ شو هغه طرف نه قرباني به خامخا کیږي ولی د قرباني په هغه واجب شوی ده ځم په دې خبره تاسو پوه شئ یو صورت دغه ده بل صورت دا دی چې یو سړی سروې واخستو سړی خو ژوندې پاتې شو خدا چې کم سروې دی دا یا مړ شو یا ورک شو نه کچري دا سروي اخستلو ولا سړی مالدار دی صاحب نصاب دی اور دی دا سروے مړ شو نه دا به یو بل سروے واخلی ولی دا مالدار دی پیسې اور سرشتہ قربانی اور باندې لازم ده بل سروے واخلی اختر کې به قربانی کوي یا هغه سروي کې دسه عیب پیدا شو چې هغه وجنه شرط ویلی چې دی قربانی ټیک نه ده درې میسې نه زیات وکړ شو یې خپا ماته شو ګرځیدې نشي یا سترګې اړانده شو یا بل یو دسه و شری عیب ور کې پیدا شو چې شریعت غته اعتبار ور کړی دی نه وجنه هغه باندې قربانی نه کیږي بل سروې واخلی په غو قربانی کی او چې دا کم عیبدار دی دی ورته اختیار دی زبکی کني زبکی ولی غا نفلی شو او کچری غریب سړی سروې واخستو ټیک ټاکو خو کور کې څه عیب پیدا شو یې خپا ګوډه شو یې غټ کټ شو یې سترګاڼاندا شو نه دی صورت کې په دی غریب باندې بل سروې اخستل لازم نه دی اندغه عیب ولا زناور به ذبح کی ولی چې کله دا غریب سړی د سروې واخصو دی د متعین کو چې زبان دا سروې ذبح کوم نشریت سره دا سنتیا وکړه چې خیر دی بس انده ذبح ک ټیک دی او کچری غریب سړی سروې واخصو هغه سروې مړ شو نه د سروې د مړیدو سره دینه قربانی ساقط شو بل سروې په دې باندې اخستل واجب نه دی اور کچری مالداری سړی نه سروې ورک شو پته نه لګي وګرځي دور بس لاس تیرا نغلو بل سروې واخصو د قربانی ورځي تیری ندی اور قربانی ورځو کې دی چې کله دا نوې سروې خسته او د ذبح کړو ازوړم پیدا شو چا ورته راو سوچ تا نه سروې ورکو غدا غدي نه مالدار سړی باندې د دواړو کې یو ذبح کول واجب دی بلکې ورته اختیار دی ذبح کوي کنه ذبح کوي خو ادواړو ذبح کول افضل او بهتر دی زما په دې خبره تاسو پوه شئ مسلې باندې کم ځای کې پوه نه شي خیر دې مانه بیا تاسو کا خو غلطه مسله چا ته بیان نه کیږي پوه نه وي او کچری غریب سړی سروې واخستو اور هغه سروې ورک شو خي ولټولو لاس تیران نغلو بازار تلاړو بل سروې واخستو واجب قرباني نه وکنه ولی غریب ته پر حکم دی چې سروې ورک شو یا مړ شو یا عیبدار شو بسنده یا ذبح کا یا د قرباني ساکت تا خبزان نیغ نه کیدو چې ناس بل خلم خامخه قرباني کوم لاړو بل سروې واخستو اختر روزو کې چې کله د نوې سروې ذبح کو زوړ ورته چاره اوسو چې د زوړ سروې نه دغه دی په دې غریب باندې ادواړه ذبح کول واجب دی کایو نه ذبح کوي یا یو ذبح کړو ګناګار دی ور باندې وجه صدا غریب سړی چې کله د سروې واخلی غم متعین شو چې دا به ذبح کوي نه اولی چې واخصو غم متعین شو چې دا به ذبح کوي او چې دویمي واخصو غیر ځان ته متعین کو چې دا به ذبح کوم نه ادواړه ذبح کوي دیو جن شریعت ادواړه ځان باندې لازم کو متعین کړو واجب شور میں دیو جن ادواړه به ذبح کوي इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए जज़ाकल्लाह।